ته اوس په دې حالت کې وی ما سره الله دومره احسان کړو چې نبی علیه السلام کله هجرت وکړ مدینې منورې ته راغی نو ګوره د هغه وخراله زما دروازه کې کېناسته نو دا انتخاب د الله طرف نه چې د نبی علیه السلام میزبان شم حضور علیه السلام به 4 میاشتې زما کور کې پاتې و څو میاشتې 4 میاشتې وی دی زما کور کې پاتې و نو یو ځل ورسره ناستم نو یې ماته ابو ایوب وی ما وی جي د ده نامه څه ده د ابو ایوب نامه څه ده یاره خو تاسو ډېر عجیبه خلک یې د ده نامه ده خالد ابن طیب ابو ایوب خو د نیک نیم دی اسم کنیت دی څه نامه یې ده خالد ابن طیب رضی الله تعالی عنه ابو ایوب وی نبی علیہ السلام ورته ابو ایوب وی ما وی جي وی د الله په لاره کې چې کله مجاهدین ځي نو ته به ورسره یې نو یې ما جي بلکل به یم د په ژوند کې چېرته یو جهاد هم نه دی خطا کړی اوس دې وخت کې خو ډېر بوډا و نو هغوی ورته بابا ته پاتې کېدی چېرته شم ما نبي علیه السلام له ژبه ورکړې ده څه مې کړي نبي علیه السلام له به یې ژبه ورکړې پاتې کېدی نه شم خامخا به ځم نو وی ته وی بس ما وتړی په پړو مې وتړی خو څه چلو کوي ما به بوځئ او وی ګوره که لاره کې زه مړ شم نو یې پرېږدی به مې نه چې څو پورې زما ډیډ باډي او زما لاش وړی شي وړاندې نو ما به وړی نو دی وفات شو په دې سفر کې نو هغوی بس دا لاش وله مخکې وړو او ویرسو هغه ځای ته کوم ځای چې دا فورټ و دا قلعه وه نو هغې سره دیوال سره یې ښخ که هلته یې دفن که هلته دفن که نو جهاد خو کامیابي میلاو نه شوه خو بهر تقدیر حضرت ابو ایوب هلته دفن شه حضرت ابو ایوب هلته نو رستو بیا رومیان ووی دا ابو ایوب دلته دفن دی دا وی تذکیر او ریمایندر د مسلمانانو ته چې دا ځای به فتح کوو نو یې ښه خبره دا ده چې دی وباسو او دی په سمندر له وکړو چې بس دا د مسلمانانو نشاني ختمه شي دا تلوسیډو ختم شي دې ځای ته به ورځو ځکه ابو ایوب هلته دفن دی صحیح نو چې د حکمران دا اراده وکړه نو مونږ خو کله مونږ خو بس د ټکی سر ولو تماشبین څه کوي نو تاسو نه مې یو کتاب لیکلی دی عبادالله مولوي صاحب سلک کار پکې کړی دی بنو امیہ بنو عباس اور معاصر دینی اور سیاسی تحریکات بنو امیہ اور معاصر دینی اور سیاسی تحریکات هغې کې مې دا خبره لیکلې ده چې هغه وخت د بنو عباس حکومت و چې رومن بادشاه دا اراده وکړه نو هغه سره دی چې کمزوری به وي پکې بیا هم زمونږ د دې نه 2000 ځله ښه خلک و هغه صحیح هغه کفر ته سر نه ټیټو کفر ته سر نه ټیټو خپل خامۍ به وي پکې خو په اسلام یې کمپرومایز او سودابازي نه کوله نو چې دا خبره ورته ولګېده مستنصرو بادشاه نوم څه مستنصر نو هغه ورته جواب ولیږه وی ته به یو زمونږ مشر ابو ایوب د قبر نه راوباسې او سمندر کې به یې لاوکې خو وی ټول خلافت اسلامي د نصاراو په پریستانو او په بزرګانو ډک دی د مقبرې ټولې ډکې دي وی د ما د الله باندې قسمي دا ټول راوباسم دی باندې به اور اچوم سوزوم به نو بس کرسچین ویرېده بس په شا شوی نه دا کار نه کوم دا چا غلطه پروپیګنډه کړې ده صحیح میرے الفاظ کا یہ مطلب نہیں تھا صحیح څنګه وایي سیاسیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا څه وایي میرے بیان کو توڑ مروڑ ویدام توڑ مروڑ شوی دی زما څه داسې اراده نه ده وی ما داسې ویلي چې نه دا د مسلمانانو مشر دی باید چې هغه یې احترام سره خپلې علاقې ته بوځي او ګمبد پې جوړ کړي صحیح شو که نو محترمو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دی هلته دفن شي جاهدو فی الله نو اگر چې هغه وخت معاویه خو فتح ونه کړې شوه وروسته هم بیا فتح ونه شوه بیا عثمانیین رالل څوک رالل عثمانیین آټومن چې ورته وایي انګریزي کې څه وایي ورته آټومن ورته وایي نو دا عثمانیان رالل نو چې عثمانیین رالل نو په دوی کې یو بادشاه دی او د هغه نامه ده سلطان محمد الفاتح یس او په ترکیه ژبه کې ورته وایي محمد سلطان څه وایي ورته محمد هغه محمد ته محمد وایي نو محمد سلطان او موږ ورته وایو سلطان محمد الفاتح نو ده داسې سټریټجي جوړه کړه دا اوس کتاب کې مې تفصیل لیکلی دی هغه کې به بیا ګورئ صحیح شو اوس درته وایم نه نو ده سټریټجي جوړه کړه او دغه فورټرس یې فتح کړه دا فورټرس نو زه تللی وم هلته نو
حضرت ابو ایوب ته لاړو نو ډېر ساعت ورسره ناست وم. ما ته څه بختور سړی یې، ته د نبي علیه السلام میزبان وې، پیغمبر علیه السلام ستا په کور کې پاتې اوس 4 میاشتې، او چې کوم وعده د پیغمبر سره کړې وه پوره دې کړه، دلته راورسېدې، ډیډ باډي دلته راورسېده. صحیح. نو بیا هلته نه چې راووتو نو بیا لاړو سلطان محمد الفاتح ته، نو هغه سره ډېر ساعت ناست وم. نو هغه زما لونه را سره وې، هغه ما ته وایي خانجي ته خو دلته ډېر زیات کېناستې، نو ما ورسره هسې مزاح وکړه، وی دی سلطان محمد الفاتح ته ډېر کېناستې. نو ما ورته ویې دی د نبي علیه السلام دیوال په دیوال ګاونډي دی په جنت کې، دیوال په دیوال ګاونډي دی په جنت کې. نو ما د لویو خلکو بنګله چې وي نو د دې په دې داخلي دروازه کې وړوکی کوارټر وي، هغې ته وایي سروینټ کوارټر، د دې لوی سړي نوکر هغې کې اوسېږي، څه وایي ورته؟ سروینټ کوارټر. نو ما دلته یو درخواست پیش کړو چې سروینټ کوارټر به ګورې ماله راکې، چې هلته بس په دې دروازه ناست یم چې نبي علیه السلام اوځي راوځي او زه یې ګورم، چې هغه د کوره وځي نو هم به یې ګورم چې کور ته راځي نو بیا به نو ما دا درخواست مې ورته وړاندې کړه، ګپ مې ورسره لګو، ما دا درخواست ما کېدی شي قبولي کړي. نو بهر تقدیر عرض مې کړو ستاسو خدمت کې چې وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم ان شاء الله. بیا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله وصحبه اجمعین وصلی الله تعالی